السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو دا ویډیو انتهایی ضروری ده دغه ملګرو د پاره کم چې دی وخت په یو ای په دوبۍ کې دي او هغه ملګری راځي ټیم خپل د قرنټین نه پوره کوي او هغه د قرنټین په شپږم و ورځ باندې هغه بیا سعودي عرب ته انټری کوي او داخليږي ګورې ورونو بالکل دا غیر قانوني کار دی چونکه دی وخت کې د پاکستان باندې پابندي ده د ډایرکټ فلایټ نشي راتلی څوک چا چې د سعودي عرب نه بهر دواړه ډوز کړي لہذا ورونو دا بالکل غیر قانوني کار دی او پر روان دغه کې که څوک هم داسې کوي نو پر روان ټایم کې د اقامه رینیو په وخت کې یا هغه کې بیا ډیره مسله خدا نه خلاص ته پیږي لہذا ولې یار غیر قانوني کار کوي کو دلته سعودي حکومت ویلي چې 15 ورځې به بهر تیروي او په 15 نه پس بیا تاسو پی سی آر ټیسټ کوئ بیا به انټری کوئ او تاسو یار دا ګور دا بالکل ایلیګل کار دی پر بیا چې تاسو کله اقامه رینیو کوئ نو بیا به ډیر زیاته خدا نه خلاص غلطه مسله به تر لہذا د قوانینو احترام وکړي چې څوک هم ایجنټ تاسو ته داسې وایي چې یاره یو ای ته لاړ چې هلته 15 ورځې تېره کړو بیا د مونږ په بس کې اړو نو دا په بای روډ راتل صحیح دي راتلی چې تاسو لیکن کم از کم یار د قانون احترام وکړئ هغه د قرنټینه 15 ورځې هلته تاسو پوره کړئ نو بیا راځئ نو بیا څه مسله نشته